أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزددكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 50، 51 اور 52 مطالعہ مجھے نن انشاءاللہ کہو. نن آیتونو کے دے قوم عاد تذکرہ دا. قوم عاد هم موږ مخکې تذکره کړې وه چې دا د نوح علیه السلام کوم ځای چې کشتۍ کې هغه سره ناست و، سام نمای وه، دا د هغه نسل نه و. قوم عاد، قوم سمود و بیا ابراهیم علیه السلام، بیا هغه د بعد، نو دا د سام نسل چلیدلی و، دا سامی نسل نه و. او دی دا د جزیره نمای عرب په جنوب کې دا و، چونکې موږ مخکې د دې تذکره کړې چې سام چې و هغه په دغې علاقې کې د عراق د دې علاقې کې دا ابد شوی و، نو د هغه نسل په دلته کې چلیدلی و. نو اوس فرمایي چې وإلی عاد اخاهم هودا، قوم عاد طرف ته د هغوی رور ما هود واستولو. یعنی هر قوم انسان چې وي هغه د هغه قوم رور وي. یو قسم موږ عام زبان کې چې وایو چې یاره موږ رونه یو، نو دغسې خو تمام انسانیت رونه دي، داسې یې شو موږ. خو دلته الله تعالی هغه انداز اختیار کړی چې د هغه قوم و، د هغوی ورور عزیز و، د هغوی منځ کې ستر شوی و، د هغوی منځ کې بچپن تېر کړی و، هغوی منځ کې ځواني تېره کړې وه، بهر نه مو نه ورستولی. ویلې چې نبي صلی الله علیه وسلم ته به یو غټه بنیاد دا وکړه چېرې ته څرنګې پیغمبر جوړ شې، ته خو موږ کې دزه کېږې او ته خو یعنې هغوی ذهن کې دا وه چې یو بهر نه نوی سړی راغلی وی وغیره وغیره، هغې سره به ډېرې خبرې موږ اکثر هغې تذکره کوو. خو بل طرف ته الله تعالی به بار وایي چې همدا هغه سړی دی چې تاسو منځ کې ستر شو. یعنې د ده هغه تمام اخلاقي چې کوم بنیادونه وي د یو انسان په خبرې اعتماد کوونې دپاره، هغه بنیادونه ټول تلاش کوي که نه دا کې موجود دي. د بچپن تاسو مخې ده، د ځواني تاسو مخې ته ده، د تاسو کې ستر شو. نو دغسې د هود علیه السلام هم تذکره ده چې دا د دوی رور و، همدغسې کې ستر و. دا تمام یعنی د ځای الله تعالی شهي کفار مکه ته، مشرکین مکه ته چې یاره دا نوي کیسه نه ده، زه هر قوم ته د هغه جان پہچان والا، د هغه زبان والا، د هغه قوم والا انسان منتخب کوم. هغې وجوهات دا دي چې که بار نه څوک راشي نو بیا به هغه باندې دا اعتراض وي چې موږ خو ته نه پېژنو، ته درویش خو نه یې، ته رښتونی یې وغیره وغیره. نو لہذا دلته کې هم هغه اندازه وإلی عاد اخاهم هودا چې ما قوم عاد طرف ته د هغوی رور هود مو واستولو. قال هغه چې لاړو هغه څه خبره وکړه. دلته کې اوس مغه خبره ده چې یعنې تاسو ته چې پیغمبر کومه خبره کوي نبی محترم صلی الله علیه وسلم، هغه دا نوي خبره نه ده، دا مغه خبره ده چې اول ریزې نه شروع ده. دا چې انسانیت لار ته انسانیت هم دغه یکی و دعوت چلیږي، دا د هغه دعوت تسلسل ده. لہذا ته پیغمبرانو کې فرق نه و. دا که فرق بعد کې چا خپل پیدا کړی، هغه خپل هغوی پیدا کړی. قرآن کې د هغې ځای په ځای اشاره کوي چې دی وجوهات څه و، د وجوهات جو د بل حق خوري، د بل حق باندې قبضه کول غواړي. نن چې دنیا کې د مصیبتونو جنګونه دي، دا د هغو حقوق دي چې الله چاته ور کړي او بل پې قبضه کوي چې یاره دا موږ ته چې میلاو شي، چې دې باندې موږ راشو. لہذا هغې ټولې جنګ و جدل کې د انسانیت خون کیږي، او هغې بنیاد باندې دا تمام تفریقات دي چې څوک څه جوړ شوی ده، چا ځانه څه جوړ کړي دي. لہذا دعوت یکیو ده، پیغام یکیو ده. څه ده؟ هغه خپل قوم ته ویلو قال یا قوم اعبدوا الله، اے د ما د قوم خلکو، اے د ما د قوم خلکو، اعبدوا الله، د الله بندگی اختیار کړئ، د الله بندگی اختیار کړئ.
موږ د بندګۍ لفظ چې راشي اکثر و بیشتر دې باندې لرو چې بندګي صرف رکوع سجود ته نه یی رب بندګي د انسان کل زندګۍ ته یی چې څه شي باندې هغه صبح شام کوي څه شي باندې هغه شادي بیا کوي څه شي باندې هغه غم کوي څه شي باندې هغه تعلقات کوي څه شي باندې هغه معاملات چلی دا ټوله بندګي دعوت ته انسان الله تعالی کل بندګۍ ډیمانډ کوي انسان نه چې ادخلوا فی السلم کافه پورا داخل شه اسلام ته نیمه داخلي شه نو دلته د هر پیغمبر خپل قوم ته یا چاته چې هغه راغلی هغوی دغه دعوت ته اعبد الله د الله د موږ چې کومه بندګي جوړه کړي چې رکوع سجود نه ما به بندګي جوړه کړې ده به انشاءالله الله کوه بس ټیک شه ذکر و اذکار کوه دا د بندګۍ و ادنه حصه ده بلکې دا وایي چې دا د اصل بندګۍ تربیت ته ټریننګ ده دا تا ته ټریننګ درکوي چې بندګي څه شي ته یایي لہذا فرمائی چې اعبد الله دی الله بندگی اختیار کئی ما لکم من الہ غیره هغه نه علاوه د تاسو بل معبود نشته ده الہ معبود نشته یعنی دلته دا وضاحت پکار ده چې الله به هغه الله غي پیژندو ځکه خو دی الله د بندګۍ دعوت او دلته د الہ لفظ ده جګړه په الہ ده هغه الہ نه تسلیمولو الله خو تسلیمولو نو دلته د هود علیه السلام یا هر پیغمبر خپل قوم ته چې اعبد الله د الله بندگی اختیار کړئ ما لکم من الہ غیر غنه علاوه د تاسو بل معبود نشته د الہ هغه چاته چې چاته سار ټیټای چا نه غواړي چا باندې توکل کوي چا باندې باور کوي چا خبره مانی دا ټول الہ کېږي نو لہذا دلته ورته چې د الله نه علاوه بل الہ نشته ده تاسو د کل د زندګۍ کل طور طریقې د هغه الله بندګۍ ته راګرځئ کوي د هغه بندګۍ ته راشئ د نور خدایان به چې جوړ کړي ان انتم الا مفترون دا سوای د دې نه چې دا بالکل جوړ تا د هغه نه علاوه بل معبود نشته تاسو یو جوړ یوه افترا مو پیدا کړې ده یو خامخا یوه خبره مو جوړه کړې ده د هغې هېڅ بنیاد نشته افترا هغې ته چې دی یعنی خامخا یوه افوا وي لکه موږ عام ورته افوا او د هغې څه بنیاد نه وي څه دلیل یې نه وي څه ثبوت یې نه وي خو بس افوا ده او خلک افوا پسې چلیږي نو دغه کې الله ورته وایي چې الا مفترون پیغمبر ورته ان انتم الا مفترون تاسو چې د کومه هوا جوړه کړي تاسو چې د کوم دې هېڅ بنیاد نشته دا یوه افترا ده دې هېڅ بنیاد نشته ده یا قومې ای د ما د قوم خلکو لا اسألکم علیه اجر زه خو تاسو نه د دعوت بنیاد باندې څه اجر نه غواړم یعنی که تاسو لږ غونې سوچ وکئ په دې خبرې چې زه تاسو نه څه شی غواړم زه تاسو نه څه دنیا نه غواړم زه نه اقتدار نه غواړم زه تاسو نه څه مال و دولت نه غواړم او تاسو ګورئ چې زه بې غرضه لګیا یم د کوم تکلیفات چې تاسو به سره کوئ کوم مخالفتونه چې کوئ زه بچپنه کې مې دې کې ځان چولی ده حالانکې تاسو ګورئ چې ډېر خلک خپله دنیا جوړوي خپل کاروباري زندگی کې مار څه پرېږدي تاسو ته پر راوتی تاسو ته پیغام در رسوم تاسو ته یایي چې دا د خپل کاروباري زندگی بدله کوي دا د الله بندګۍ ته راګرده کوي او تاسو لږ غوندې سوچ کوئ تاسو نه زه څه ډیمانډ کوم زه خو تاسو نه د دې څه اجر نه غواړم ان اجریه الا علی الذي فطرني د ما اجر که چېرې ده د هغه چا باندې ده هغه د هغه په ذمه ده چې زه الذي فطرني چې زه چا پیدا کړی یم اوس دلته کې هم یو پیغام ده قوم ته او دا د هر پیغمبر دغه خبر ده نبی صلی الله علیه وسلم به دغه زه تاسو نه څه غواړم حالانکه هغوی ورته چې ډېر څه دیر کوو او دا خبرې تېرې شوي دي ډېر څه دیر کوو نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې نه هېڅ ماته نه دي پکار ماته دا پکار ده چې تاسو دغه کلمه ووایئ لا اله الا الله چې د الله نه سوا بل معبود نشته ده دا خبره بس تسلیم کوي نو لہذا دا هغوی الله منلو هغوی منلو دغه قوم منلو نو دا یې منلو چې موږ چا پیدا کړي نو دلته پیغمبر هود علیه السلام همغه خبره کوي چې لږ سوچ خو وکړئ زه چې چا پیدا کړم ګویا تاسو چې چا پیدا کړي تاسو منئ چې موږ الله پیدا کړي نو زه هم د هغه نه علاوه هغه په ذمه دی ما اجر افلا تعقلون نو عقل نه ویلې کار نه خلي تاسو جهالت خو ځای ده چې که تاسو لږ غوندې عقل استعمال کوئ او د ما دغه
فکر گذرای دغه دا پیغام باندې غور وکړي نو تاسو ته دا پته ولګي چې یاره یو انسان بې غرضه لګیا ده هیڅ غرض یې نشته ده او خپله دنیا خپل کاروبار یې پرېښی ده او په دغه کار کې لګیا ده موږ پسې لګیا ده چېرې ته به یی طرف ته راشي عذاب طرف ته روان یې نو موږ به سوچ خو وکړې ده چېرې د سړي چې ما ته خبر کړي د خپل څه غرض ده که چېرې غرض نشته نو بیا عقل دا چې د هغه خبرې باندې غور وکړه هغه خبرې ته سوچ وکړه غور پوه وکړه که تا غور پې صحیح وکړو به تا ته پته ولګي دا تا د فایدې خبره کوي نو ته به هغه تسلیم کې افلا تعقلون تاسو عقل نه ولې کار نه خلئ ولې سوچ نه کوئ و یا قوم استغفروا ای د ما قوم خلکو استغفروا ربکم خپل رب نه استغفار وکئ څه شی وکئ خپل رب نه استغفار وکئ مفی وغواړئ ثم توبوا الیه بیا هغه طرف ته واپس راشئ موږ اکثر استغفار او توبه موږ خدا یو کټګری کې چو یو ځای کې جمع کوو مگر استغفار بل شی ده او توبه اگرچه عام لفظ کې توبه هم مغا استغفار ده مگر ویل چې معنا خو مغا رسي استغفار یی تا چې کوم ګناهونه کړي هغې نه معافي وغواړه د هغې الله نه معافي وغواړه ثم توب الی واپس راشه یعنی ته واپس راشه چې کوم کاروباري زندګۍ کې تا ته پته ولګېده چې دا غلط کار ده تسلیم کې نو ته هغې معافي وغواړه او ځان واپس راوله هغه کاروبار پرېږده توبه دا توبې باندې موږ اکثر چې دا توبه بعضې ځایونو کې الله سره استعمالیږي توبه یا یې پلټ نه کو پلټ کې واپس آنا یعنی یو طرف ته روان هغه نه تا یو ټن بالکل اباوټر دی واخلو اباوټر چې ورته یی نو اباوټر دی واخلو واپس بل سایډ ته رالګه یو ټن کې استعمالیږي نو بالکل واپس روان شي نو دلته کې توبه هغه ته استغفار دی وکړو ته پوه شي چې زه خو غلطې لارې باندې روان یم زه چې کوم روان یم ما مخ کوار طرف ته لانګې زه بنو ته روان یم نو لهذا ته بالکل واپس راواله ثم توب الی بیا هغه طرف ته واپس روانه شي داسې نه استغفار وکړې بیا مغه کار کوي استغفار وکړې بیا مغه کار کوي نو توب الی او الله طرف ته څنګه استعمالیږي چې ته کله مخ واړی الله ته نه مخ واړی الله دې موږ وساتي ځکه چې تا چې مخ واړه ته یې الله یې چې ما ته تا سره هېڅ غرض نشته چې تا ته نشته ما ته نشته خو چې ته استغفار وکړې بیا الله شان رحیمي دومره ده چې بیا هغه واپس تا ته مخ راوړی نو الله هم تا ته توبه چې واپس پلټ کړي الله بیا تا ته مخ راوړی الله دې موږ ته نصیب کړي ثم توب الی بیا هغه طرف ته واپس یرسل السماء علیکم مدرارا بیا دې بدل کړي دې بدل کې بداوي چې د اسمان دروازې به تاسو ته کولاوي دینه باران هم رسي چې باران به تاسو باندې وکړي ځینې ځایونو کې دا معنا هم رسي لیکن دې کې اصل شاید دا اسمان دروازې ډېرې شیونه دي دې بارانه هم ده خو بعضې کې بارانه سیلاب راولي طوفان مصیبتونه راولي تکلیف راولي نو د رحمت دروازې به تاسو باندې کولاو کړي د رحمت دروازې باران رحمت ته باران به سرونه رحمت شي سړه رحمت شي غرمه رحمت شي او دینه علاوه ډېر داسې هوا هم رحمت وي هغه ټول شیونه چې د تا د اسایش د تا د زندګۍ اسباب د پر ضروری دي هغه ټولې دروازې به تاسو باندې د اسمان نه کولاو کی دا څه شی د استغفار سره ده د ځکه چې کله برنونه ویڅار شي نو موږ علما مشتي چې الله توبه ته راشي الله استغفار ته راشي نن به موږ استسقا کوو د نماز استسقا به کوو یعنی الله نه به معافي غواړو خو هغه موږ یو رسمي جوړه ده موږ رسمي وو حالانکه هغې سره دا ته احساس ودري چې رب رنه ناراضه ده او د اسمان دروازې چې کله بند شي نه دی باران نه ډېرو شیونو یعنې ډېر شیونه چې ته پریشانی راشي غمونه راشي مهنګۍ راشي دا مصیبتونه موږ باندې نن چې کوم نازل دي د خون خرابات چې موږ ځمکه ډکه ده د دې موږ وینه چې تلیږي د موږ کې چې بې اتفاقي ده په مسلمانانو کې د موږ مسلمانانو سره مال او دولت دی الله ډېر رحمتونه دي مګر هغه نه نور لګیا دي وړي دنیا بر کې چې غور کې تا ته دا څه شی ده دا د اسمان رحمت دروازې رنه بند دي الله رنه ناراضه ده لهذا الیه ذکي الیه که چیرې تاسو استغفار وکړو الله ته واپس راشئ یرسل السماء علیکم مدرارا تاسو باندې به الله اسمان نه خپلې دروازې در باندې کولاو کی ویزدکم قوه الی قوتکم تاسو کې چې کوم قوت اوسته
د اوس چې کوم قوت ته دا به الله تعالی در باندې د دغه قوت کې نوره اضافه وکړي چونکه قوم عاد ډېر قوت ولو ډېر طاقت ولو اسې هم یعنی تاکہ انسانی طور باندې د دنیا له سره چې کوم قوت دی کې به نور مضبوطی راولي د لږ غوندې قوت به د زیات کی او د لږ غوندې قوت نه به د بل غټ قوت تا نه ډر یره کوي تا نه به ډریږي داسې شوي دي همیشه صحابه کرام میدانونو ته به چلړو ډېر لږ تعداد مو 3000 تعداد باندې به هغوی وجنګېدلو د روم لوی لشکر سره چې هغه 2 لاک رسېدلی رټ لشکرو هغه سره هغوی جنګ وکړو او شکست یې ورته ورکړو ویزدکم قوة الی قوتکم الله به د تاسو قوت کې نور هم قوت زیات کی ولا تتولوا مجرمین اور د مجرمانو غوندې مخ ما اړوئ یعنی مجرمان ما جوړېږئ چې د الله خبره نه منئ د الله پیغام نه منئ الله دې موږ ته قرآن فهم د قرآن او د